خبره زموږ بحث شروع چې د وحي ضرورت اونو د علم ضرورت اوخه د دې وجه نه خدای پاک خپل پیغمبر ته وحي راولېږه قرآن یې راولېږه نو دا وحي تعلیم په درې قسمه یو وحي قلبي دویم وحي کلامي او دریم وحي ملکی او دا دریمونه په دې آیت کې راجم دي ما کان لبشر ندی مناسب د یو انسان لپاره ان یکلمه الله چې خبرو کې د سره الله الا وحیا مگر په وحی سره او من وراء حجاب یا اخوا د پردینا او یرسل رسولا یا رسولی الله فرشتي لرا فیوحی باذنه ما یشاء ناغ پیغام ورکی دته په حکم د الله سره ما یشاء هغه چې د الله خوښي دا درې وړه ذکر شي نو وحی قلبي دا الا وحيا کې وته اشاره ده الا وحيا وحي قلبي او وحي چې د هغه تعلق د زړه سره بلا واسطه د فرشتي او بي د حواس خمسه بلا واسطه د فرشتي او بي د حواس خمسه دي ته وحي قلبي وي نو دا چې کله د پیغمبر حالت د بیداری وي نو بیا په طریقې د الهام سره کی او چې کله پیغمبر اودی د خوب حالت وي نو بیا په رؤیا صادقه سره کی رښتونه خوبونه د وحی کلامی دا چې دا بيد واسطي د فرشتينا خو په حواس خمسه سره وکلم الله موسی تکلیما او خبرو کړ الله د موسی عليه السلام سره په خبرو کولو سره ورغه فرشتي واسطه په کې نشته او په حواس خمسه سره دي کنه خبر اوریدل دغه دی وحی کلامی ته اشاره ده او من وراء حجاب او دریم نمبر وحی ملکی ده چې فرشتہ راشي نو په آیت کې وته اشاره ده او یرسل رسولا یو فرشتہ راولېږي جبريل ويوحي باذنه ما يشاء د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره عام طور باندې معامله په دغه دریم صورت کې ده فرشتہ راغلی ده جبريل راغلی دی نو په خپل اصل شکل کې خو ډېر کم دی درې کارته دی او عام طور باندې د یو صحابي چې دحیه کلبی نوم دی د هغه په شکل کې راته تاریخ د نزول قرآن یو بل بحث ته طالبہ دا اسلکه مختصر تاریخ د نزول قرآن د قرآن مجید نزول په دریو طریقو سره شوی دی یاد کا بیان باندې یاد کا او کغړ غټ کی ځان سره لیکي نو بس خبره اول کړه نزول دا الله جل شانه د طرفنا اللوح محفوظ تشري بل هو قرآن مجيد بل دا کتاب قرآن مجید دے قرآن بزرگے والا دے پی لوح محفوظ پاغ اللوح تخت محفوظ بانے دے پاغی لکلی شوی دا مسئلہ شوی السلام علیکم السلام
او ترجمه او اعلان اعلان کړی حاجی نو دا د مس طالبان چې دي کنه نو تاسو داسې د اړه تاسو هغه نور ته کې دي چې نخ کاری دا مس کې نه دا مس چې کوم ناس دا دی په دې د وجه کې چې هغه ارستو ته نخ کاری او چې استاد نخ کاری نو رښتیا خبره ده چې بیا توجه نه برابرې او چې زه استاد کاری شاته بالکل پکې دقه ته مخامخ ته کېنه دیوال ته ډېر وخه تاسو د کولو شنو مثلا داري چې صدیق دا چې کومه طالبان ته نخکاري چې استاد نخکاري بیا مثلا یو ځای ته ورځي خالي او دا رښتیا ده چې زما مخ په اړه باندې ګرانه شو خالي دا یو نزول دی چې لوح محفوظ ته قرآن منتقل شو دویم نزول د قرآن د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته شوی دی دا دنیا ته چې کوم نږدې آسمان دی کنه نو دې ته راغلی دی او په دې کې د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت عزت وایي بیت المعمور هم ورته وایي نو هغې ته راغلی ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر دا دوش دریم نزول د قرآن د دغه بیت العزت نه بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه مبارک ته دا بیا په 30 کاله کې دی مشهور 30 کاله دی 23 سال کې بیا راغلی دا دو نزول چې دي کنه لوح محفوظ ته تلل او بیت العزت ته راتلل دا انزال جملتن دی دا په یو ځل سره تللی دی ټول په ټوله باندې تللی دی انزال جملتن دی او د بیت العزت نه چې پیغمبر علیه السلام زړه ته راغلی دی نو دا بیا تنزیل دی دا تنزیل دی دا په مزه مزه راغلی دی نجمن نجمن نو په دې باندې د مفسرینو اتفاق دی چې بیت العزت ته راغلی دی ټول نو دا هم په رمضان کې دی او پیغمبر علیہ السلام ته چې شروع شوی دا نو د دغه آغاز هم په رمضان کې دی او بیا دا هم اتفاق دی چې دا دواړه په لیلۃ القدر باندې شوي دي بیت العزت ته هم په لیلۃ القدر راغلی دی او د پیغمبر علیہ السلام زړه مبارک ته چې شروع کېده نو هغه هم لیلۃ القدر اختلاف صرف په دې کې دی چې رمضان او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر وداره چې دا کوم شپه لیلۃ القدر مو رمضان مو خو کوم یو دا یقیني تور باندې ممکن نہ دا سو کوئی اول لسم در رمضان سو کوئی 19 سو کوئی 27 درې اقوال دي نو دو انزال شو
او یو تنزیل دی وقرآنا فرقناه ونزلناه تنزیلا سورة بنی اسرائیل دی یلکه خو براه راست به د پیغمبر علیه السلام زلتا راکوس کړو کنه په دې میاس کې بیت العزت کې ولې وخور کو علتم کې خو نو په دې انزال الى بیت العزت دې کې نقطه ده هغه نقطه ابو شامه رحمت الله علیه بیانوي چې په دې انزال کې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په دې کې اشاره ده رفعت شان د قران ته د قران لوی مرتبه ته پکې سره اشاره او علامه زرقانی وایي په دې کې نقطه ده چې دا قران د هر شک او شبهه نه سره بالا دی ځکه دا یوازې د پیغمبر علیه السلام په ځل کې نه بیت العزت کې هم دی لوح محفوظ کې هم دی نو په دې کې اشاره ده دیتا چې دا قران عظیم شان د هر شک شبهه نه دا پاک دی تاریخ د نزول قران دی اورلو دا بیات کا چې د ټولو نه اول کم یو آیت نازل شوی نو د مور د مؤمنانو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د روایت مطابق د سورته اقرا آیتونه اولنی دي او پر روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی وی ابتدائی آیتونه د قران د سورته مدثر دي او امام بیهقی رحمت الله علیه په دلائل نبوت کې روایت د عمرو ابن حبین رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی او چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وی چې ما د پیغمبر علیه السلام وی چې ما ته आवाज کیږي یا محمد یا محمد چې کله زه خلوت ته شم کنه ځان لشم نو ما ته یو आवाज کیږي یا محمد یا محمد نو بس یو ځل راته وی چې یا محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وللضالین پوری وی الکه معلومه ده چې سوره فاتحه دا اول په نزول کې نو د حضرت جابر د روایت نه هم جواب چې د سوره مدثر آیتونه په اول دي کنه نو دا په دې اعتبار سره دی چې د اقرا نرستو درې کاله وحی بند و د زمانه د فترت وحی وي نو دغه فترت وحی نرستو چې کومه سورۃ راغلي هغه سورۃ هغه سره سورۃ مدثر ناره ته اول په دې اعتبار سره ویل شوی چې د زمانه د فترت وحی نرستو اول سورۃ مدثر دی نو دا اول حقیقی نه دی اول اضافي دی او د امام بیهقی د روایت د جواب داري چې هغه په خپل د دې جواب کړی دی وایي کدا روایت د خدیجه الکبرى صحیح شي نو ممکن ده چې دا واقعا دا د سورته اقرا او د مدثر د نزول نه رستوي شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه وایي چې سورته فاتحه هم د باز نور آیتونو په شان د دوه کرته نازله شوې ده د سورته اقرا نه مخکې او وروسته هم عمره دي چې د اولنې نزول یې په صفت د قران سره نو فرشتي وته دا یو سورت اورولې هغه په سورت
په صفت د قران سره نو بهر صورت دا درې واړه روایتونه چې ته یو طرف ته کېدې نو نور ګڼ شمېر روایات د احادیثو د هغې نه دا معلومیږي چې د سورت اقرا آیتونه دا اول دی په څه کې په نزول کې دا دغه مسله شوه نو اولنې کوم آیت شو دا اختلاف ذکر شو اوس د آیتونه په دوه قسمه دي سورتونه په دوه قسمه دي طالبه څه مکي دي او څه مدني دي مشهور قول ازدکه یو بس مکی چاته وي ان المکی ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره ته لا هجرت نو کړی دغه وخت چې څومره قران راغلی دی هغه ته مکی وي وان كان نزوله بغیر مکه اگر چې نزول د مکی مکرمه نه په بل ځای کې شوی دی او چې د هجرت نه مخکې دی نو مکی او چې د هجرت نه وروسته وي نو مدني دا د ازدکو هجرت د معیار شو د مکی او د مدني لپاره د مکی او د مدني سورتونو تعداد ابو الحسن الحصار په خپل کتاب ناسخ او منسوخ کې لیکلي دي چې مدني سورتونه په اتفاق سره شل دي او مکی سورتونه 2 دي مدني شل دي او مکی 2 دي او 12 سورتونه داسې چې پای کې اختلاف دي چې دا مکی دي او که مدني دي خصوصیات د مکی او د مدني سورتونو ته څنګه پیژنې نو د قاعده حیثیت سره فرق دی په مکی سورتونو کې لفظ د کلا استعماليږي کلا او دا لفظ د قران په نصف آخر کې دا په نصف اخیر کې دا 33 بار استعمال شوی د 15 سپارونه رسو تر اخره پورې دا 3 کرته استعمال شوی دا یو دا د قاعده حیثیت دی چې کلا پکې وي هغه مکی وي دویم چې په کوم صورت کې په مذهب د احناف باندې آیت د سجدي وي هغه مکی وي ښا د سورته بقره نه علاوه چې په کوم صورت کې واقعات د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر شوی وي نو هغه مکی دي سورته بقره کې ذکر د واقعات هغه سره مدني په کوم صورت کې چې اذن د جهاد وي حکم د جهاد یا احکامات د جهاد هغه مدني دي په کوم صورت کې چې ذکر د منافقان وي هغه مدني دي یو آیت ته بل صورت ته آیت په لغت کې څه ته وایي العلامه الظاهره په اصطلاح کې څه ته وایي طائفه من القرآن دا یو حصہ د قرآن متمیزه بفصل چې فرق په فصل سره شوی دی والفصل هو آخر الآیه او هغه فصل سره آخر د آیت سورت په لغت کې څه ته وایي المنزله الرفيعه په اصطلاح کې سورت څه ته وایي قرآن يشتمل على آية ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 3 سورت د یو د قرآن یو حصہ چې مشتمل وي په آیتونو باندې فاتحه وی خاتمه وی او اقل یعنی کم مقدار په صورت کې د آیتونو سوزي 3 واقلها 3 دا د تفسیر سره متعلق وکاریدون کې خبرې
د شان نزول متعلق بحث دا دی چې د قرآن د آیتونو چې دي کنه طالبه نو بعضې آیتونو خدا سي دي احکامات چې هغه خدای د خپل طرف نه بغیر د حادثې او واقعې یا د سوال کولو نه رالیږلي دي او بعضې احکامات داسې دي چې حادثه او واقعه پیښه شوې ده یا یو صحابي د رسول د خدای نه سوال کړی دی نو د حادثې یا د سوال په جواب کې احکامات او آیتونه راغلي دي نو بیا دغه واقعه او دغه سوال د صحابي دا پس منظر او شان نزول د آیتونه وي دې ته څه وایي پس منظر او شان نزول د آیتونه نو اسباب د نزول خو ضروری دي اسباب د نزول خو اهم کردار ادا کوي د تفسیر په حل کولو کې بعض خلک وایي قرآن په خپل دومره واضح دی چې اسباب د نزول ته حاجت ولې نشته اسباب د نزول چې نه منې بیا به کار ونشي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة بنزدیکی مانزتا وانتم سکارا په دې حال کې چې تاسو په نشه کې نو چې کله په نشه کې نو بیا مانزتا منزدیکی نو اوس قدرتی ته ور باندې یو سوال دا پیدا کیږي چې شراب خو حرام دي کنه ازروی نس حرام دي نو چې شراب یو ځل حرام شو نو بیا پکې د دې قید څه پیدا را چې کني د مانځه نه بهر اسکه او چې کله مانځه ته ودرېږي نو چې بیا په نشه کې نه دې څه معنا موږ په دې پیلش او بس یو شراب دی او حرام دي نو که هغه د مانځه نه بهرم حرام مانځه کې دنم حرام نشه بارمو مانځه کې حرام نو چې تا د شرابو د حرمت تدریجا نزول هغه نی مطالعه کړي دا په مزه مزه د دې حرمت راغلي دي ځکه عرب وسره ډېر بلد شي نو یکدم ته نه منع کېدل نو چې هغه ټول پس منظر ستا په ذهن کې وي نو تا ته به د دې آیت صحیح معنا معلوم شي یا سورة بقرة آیت نمبر 115 دی وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دا پارا دے جانب مشرق والمغرب او جانب مغرب فاینما تولو پس کم طرف تا چه تاسو مخ اڑوے پتھم وجه اللہ پس دا قبل دا اللہ دا کم طرف تا چه مخ کوے دا قبل دا اللہ ظاہر خدا رہا چه کتا مانزا که دیخوا مخیو که دیخوا ہر طرف تا چه ٹھیک دے دا آیتم دا مانا ظاہر ظاہر خدا آیت دا معلومی کی پثم وجه اللہ اینما تولو پثم کم طرف تا چه تمخ اڑے پمانزا کی نو آغا دا اللہ قبلہ دا بس اڑو کرنا دے سارا بس کہ قبلہ خودی طرف تا چتا پس منظر نی کتلی او اسباب نزول نمانے دا اسباب نزول اہمیت تا سر نہیں بیا بتا دی آیت ستوجی کے دی کی خو سبب نزول لکنا عبداللہ ابن عباس سے وہی کلچی بیت المقدس اغا منسوخ شو بیت اللہ تا مخبو کرزولی شو نو پا دغه وقت کی یهودو یو لوی پروپیگنڈا شروع کر دا څنګه پیغمبر سار یو طرف ته ما هم بل طرف ته سار یو ما هم بل شپږ رسول الله میاشتې بیت المقدس ته موس کړو یاره زموږ د په نبوت کې شک پیدا شو د انبیاء بنی اسرائیل قبله پرې خو دا ولې نو دغه جواب ولې چې لله المشرق والمغرب دې کې تاسو څه اختیار دی
مشرقم زما دی مغربم زما دی بیت المقدس ته مخ کولم زما په حکم او کعبه ته مخ کول هم زما په حکم دی تاسو ته ما ویلو آدم علیه السلام ته سجده وکړه پرشتو هغه واقعیت نه ما یو مقام کې قبله آدم علیه السلام ګرځولو چې پرشتو ته مې وی هغه ته سجده وکړه دا خو زما خوښه دي کې تاسو سکار دي معلومه ده چې مراد ته قبله ده او د دې آیت پس منظر يهودو ته جواب کول دي د قبله متعین کول د دې اختیار تاسو سره نه دي ما سره دي ښا نو اسباب نزول ضروری دي سورة الفاتحة مكية سورة الفاتحة دا مكي سورة دي د سورة فاتحه طالب ګڼ شمېر فضایل دي په احادیثو کې راځي چې دا سورة فاتحه د سورت ده کنه چې د دې نظیر نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته نه په زبور کې شته خود قرآن کې د دې مماثل سورت نشته دا دومره اوچت سورت دی سورت فاتحه ځکه دا د ټول قرآن د پاره متن دی هغه شرح د قرآن په تمامو مضامینو باندې دی مشتمل لغه احاطه پکړه دا سورت فاتحه مکی سورت دی بسم الله الرحمن الرحيم ده بسم الله معنی طالب ادا چې بسم الله الرحمن الرحيم خاص شروع کوما ونم د الله سرا خاص شروع کوم فنون د الله سره الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم او نهایت رحم والا دی فنون د الله سره بعد بار د مصاحبت شو بسم الله کی او چې با د بار د استعانت واخلي نو خاص فنون د شروع کوم خاص فنون د مدد د الله د نوم په مدد خاص شروع کوم د الله د نوم په مدد الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم نهایت رحم والا دی او طالب چې د آباد پر د تبرک کې نو بسم الله خاص شروع کوم په برکت د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم نهایت رحم والا دی بسم الله الرحمن الرحیم د اهل اسلام په دې اتفاق ته طالبہ چې بسم الله چې د کنه تسمیه نو دا د سورته نمل د آیت نه جز دی په دې اتفاق وإنه من سليمان او انه بسم الله الرحمن نو الته کې جز د آیت ته په دې اتفاق دی دویم اتفاق د اهل اسلام په دې دی چې د قران د هر سورت په شروع کې بسم الله دا سیوا د سورته توبه دو اتفاق خبره شوي یو مسله کې اختلاف چې دا بسم الله د فاتحه جز دی او کنه نو سورته فاتحه او آیتونه دي ښا سو آیتونه دي او زمونږ د احناف مسلک دا دی چې انعمت علیهم دغه آیت ته او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ځان له آیت ته
بسم الله د سورة فاتحه جزء نه دی بسم الله نه علاوه هو آیتونش امام شافعی رحمت الله علیه وی انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا یو آیت دی او بسم الله د سورة فاتحه نه جز دی دا د بسم الله نزول چې لیکنه د دې مختلفو فائدې یو پیدا خدا نه چې رد راشي پر رسم د مشرکانو باندې هغه چې یو کار شروع کوو نو د بوتانو په نوم باندې به شروع واچول نو خدای چې خپل کلام شروع کوو نو په خپل نوم باندې شروع کړ بسم الله خاص په نوم د الله په مدد د نوم د الله په برکت د نوم د الله شروع پاره رادو که بوتان پرې ده د الله نوم یادوي او دغه فائدہ دا چې پیغمبر علیه السلام ته پته نه لګیدا چې دا یو صورت ختم شو او کني بل شروع کیږي دا یو صورت په اختتام باندې بسم الله رااله پته ولګیدا چې دا بل صورت شروع کیږي نو دا فصل بین السورتين د پاره بسم الله راتله نو بسم الله وای ار یو نیک کارته وای ها د ګناه په کار باندې بسم الله ویل خو حرام دی خو ګناه ده چې ښه کار شروع کې نو بسم الله وتوای ها د مفسرین په دې کې اختلاف دي چې دا بسم الله د دې امت خصوصیت دی او کنا د سابقه آسمانی کتابونو په شروع کې هم بسم الله نو یو قول دا دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم په ټول آسمانی کتابونو کې و یو قول دا دی خبر په دویم قول دا دی چې نه د آسمانی کتابونو په شروع کې بسم الله نه و دا بسم الله خصوصیت دی د قرآن په دې الفاظ سره نه و د الله نوم په دې الفاظ سره نه نو تطبیق علامه سیوطی هم دغه څه کړی دی چې دا الفاظ خصوصیت د دې امت دي او نو شروع د آسمانی کتابونو به د الله په نوم باندې کېده خجی د سورة فاتحه طالبه ګڼ شمیر نمونه دیتا فاتحة الكتاب وی فاتحة القرآن وتوی فاتحة الكتاب فاتحة القرآن نو دا هو تذکر چې د قرآن ابتدا پر راغلی نه شروع د بسم الله نه د الحمدلله نه شوی ده نو دې سورته فاتحه ته فاتحة الكتاب وی یا فاتحة القرآن وی نو د دیو جنا چې د قرآن شروع په سورته فاتحه سره شوی ده دا نومونه ذکر او طالب دې سورته فاتحه ته القرآن وی اساس القرآن وتوي هو اصل دوی نو دا اصل د قرآن دی اساس او بنیاد د قرآن دی دا وتوي ښا نو د دې وجه وایي کله چې دې ته اصل د قرآن ولې وایي نو علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وایي د قرآن مضامین دا پشپغو قسمونو کې رابند یو توحید دی بل رسالت دی بل قیامت دی او تخویفات دی تبشیرات دی یرونه دا زورنه دا احکامات دی نو دا شپږ دی یو توحید بل رسالت دریم قیامت څلورم احکامات پنځم بشارات زیری یعنی احوال د مطیعینو تابعدار حالات او شپږم احوال د غیر مطیعینو یعنی تخویفات يرول
نو دا د قرآن مجید شپږ مضامین دي. قرآن په دغه شپږو مضامینو مشتمل دی او دغه شپږ واړه په سورة فاتحه کې ذکر دي. د توحید مضمون د الحمدلله نه تر الرحمن الرحیم پورې دی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پورې توحید دی. او مالک یوم الدین کی قیامت تے مالک دروازه د جزا دے کنا مالک دروازه د قیامت دے کنا او احکامات با ایاک نعبدو و ایاک نستعین دیکھ احکامات دی کنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم دا احکامات دی. او صراط الذین انعمت علیہم دا خلق لار چتا پہ انعام کړی دی. نو په منعم علیہم کی انبیاء دی من النبیین نو رسالت امراغی او بل طرف تا احوال دا مطیعین امرالل من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو احوال دا مطیعین امرالل او غیر المغضوب علیہم والضالین کے احوال دا غیر مطیعین رانا چکم نافرمان دی یهود او نسوارا او د دوی پشانت نور خلق داغی ذکر رانا وګوره پشپغو مضامین د قران باندې د مشتمل لیکنه سورۃ فاتحه ذکر وتا ام القران او اساس القران وی. د سورۃ فاتحه په نومونو کې سورۃ شافیہ هم ده شفا ورکون کې اصل شفا او حقیقی شفا الله ورکي. خدا سورۃ فاتحه ظاهری سبب ده په حقیقت کې شفا څوک ورکي؟ الله. او دا سورۃ فاتحه د دم او چوفو د اسی او بانشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دسته لګن د جهاد د پاره نو په واپسې کې ایو کلی باندې راته ریدل نو هغه ته موږ خو د شپې له تنظیم وکړ نو موږ بیا چشپته شو سار بوزو نو هغه ته انکار تاسو عقیده خراب را صابیان دي اوس چې ګډوډ شي نو دا کنه وابي دي او هغه وخت چې با کنه اخوا دي خو نو حسابي دي نو صابي او وابي سره نږدې تاسو صابيان دي امنګ تاسو سره امداد او تعاون نشو کولای زه په مخه کوي دا عجزانان دا غزه وروت نشو زبر بار بدوځي کې پړاو چته شپبتیرو اتفاق ته وله چې د قبيله سردارو نو هغه موزي زناور زخريله سیز هغه ټکي ورک ویچ نبی په خپل کوډه منتر وکړو خو باندې نه کاو سړی نه خکېد چې نه خکېد نو د صحابو د نیکانو خلکو لراله کله دا بیمار شي کنه به ډاکټرانو باندې ستړي شي نه اخره کې بیا تعالی جمعه تراغلي یاره استاد به ستړي شو په ډاکټرانو دا ماشوم دا ماشوم د نه جوړ دی ډبلري ګاډن ته مې ورسو خو خونه نو کول راته وی چې دې استاد یې ورول چې خو کنه دا الله د رضا لپاره دم په واچي خدای به خفي خان دا الله د رضا سره مخ کې وي خاص تاسو ته منه کې بیا نو تم بیا دونه خساله نه اسه سرسری دم په واچي تم ځان نه کړي نو دم په اچو
ناغد بيته ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى هو توي من په دم واچو خدا د چې زمون بوم سه کرام کوي کنه موږ دیرش کسان یو دیرش غړي بيزي برا کوي نو وړي راخله خو زمون د سردار دی خدای خکې بس لاړه بس حالته په سوره فاتحه وي دمه واچو هغه د محسوس کړل چې چې چا تړلې ما پرې نستم سم دم شو او برامټ هغه غړي بيزي ځان سره راوښت مدینه منورې ترال نور می کرام ولو پیغمبر علیہ السلام ته قصه ذکر کړه رسول د خدای وتوي ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تاسو چې په کوم سيزونه باندې اجرت اخلي کنه نو په هغه کې کتاب الله ډېر حقدار دي چې تاسو په دې باندې څو اخلي اجرت واخلي خو کول مالم تراکه دا مالم تراکه دا د پیغمبر علیه السلام د حرص او د لالچ د وجنه نو دا د دوی د مطمئن کولو لپاره چې کله دا سیس تاسو لپاره سره د مور په حلال نه د سورته شافیه وی دا چوب کوه کنه ها ما شومان باندې چوب کوه جاړي باندې ما شوم راولي وی دی جاړي نو خدای خپل ور کړی خامخا به جاړي چې نه جاړي خو مزوم دي نو الحمد بوایا اخر سورته به چوب کوه نو خدای به جوړي ها نو سورته شافیه متوي سورته کنز متوي تعلیم المسألة متوي ډېر نمونه دي ښا الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله د پاره دي رب العالمین د سي الله چې پالنه کوونکی د مخلوقات دی الرحمن بحد محرمان دی الرحیم نهایت رحم والا دی مالک یوم الدین او مالک او واقدار دی دروازه د قیامت ندا الحمدلله ټول تعریفونه الله لري ندا تعریفونه مستحق څوک دی الله دی نو په دنیا کې چې موږ تاسو وینو کنه نو د بنديانو هم تعریفونه کیږي بلکې د غیر الله هم تعریفونه کیږي څوک د انسانانو کنا تعریفونه کوي د کمال دنیوي د وجنه څوک د کمال دینی د وجنه کوي د دنیا د اشیاء د بلډینګونو د لوی سيزونو تعریفونه خلق کوي او ته خو الحمدلله ټول تعریفونه خاص د الله لپاره یعنی دا چې ته د مخلوق تعریف کې دا په حقیقت کې د چا دی د خالق تعریف دی کله سو کمال او حسن ورکړي نو چا ورکړي ته بلار ځکه یو خشته بلډینګ وویني نو دا غو تعریف وکي نو فورن د ذهن تراش چیرې د انجینیر ډېر قابل سره هله دا نقشې چې چا چولې چا جوړ کړې د دې تصور چې چا کړو نو دا د بلډینګ تعریف نه دا په حقیقت کې د هغه انجینیر تعریف دی نو د مخلوق تعریف دا په حقیقت کې د خالق تعریف دی ټول تعریفونه دا غوړي خام مستحق د تعریفونو دي خام چې دا تعریفونو او د ثناګانو مستحق دي نو د عبادت مستحق دي کنه رب العالمین رب دا صيغه اسم فاعل اصل کې رب مندخه خو بیا دا الف د تخفیف د پار حذف شوی دی نو رب ته جوړ شوی دی لکه بار او بر نو بار د اصل کې بار نو الف ته حذف شو نو برون پاتې شو او یا صيغه ست مشبال رب العالمین پالنا کون کې د مخلوقات دي العالمین جمع د عالم د طالب او عالم ما سی ولا توي د الله نه سیوا چې د سوی عالم وي خو صفات د الله په عالم کې داخل ندي نو
ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی دا سلویخ زرع عالمون دی خان دا چې موږ تاسو نه دا یو عالم دی نو دا سلویخ زرع عالمون دی عالم انس عالم جن عالم ملائکه او امام مقاتل وی اتیا زرع عالمون دی او امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې د دې عالمنا ورخوا دا چې موږ تاسو ته ښکاری د اسمانونو او ځمکې د دې کائنات نو ورخوا یو خلا ده چې هغه خلا غیر محدود اندازه کې ده د هغه اس اندازه سیوا د الله نه بل چاته نه معلومه چې هغه خلا بیا څومره ده موږ تاسو ته صرف یو کوټه جوړ کړی ده په دې کې رانا بل لګولې دي کې راوړل کړی په دې کوټې نه بهر سي نو یو غیر محدود خلا ده چې هغه د الله په علم کې خدای خبر چې څومره الرحمن الرحیم دسی الله چې به حد مهربان دی الرحیم نهایت رحم والا دی رحمان او رحیم دا صيغه د صفت مشبعه دي او مفید د بار د مبالغه دي ځکه دا صفت مشبعه چې د کنه دا په دوام او په ثبوت باندې دلالت کوي او رحمان او رحیم دا ماخوذ د رحم نه دی او رحم طالب وی رقت القلب د زړه نرموالی ته چې پیدا شي د هغې نه احسان او ښېګړه دې ته رحم نو احسان او ښېګړه خو ټیک ته د الله په جناب کې خو د زړه نرموالی رقت القلب معنا د الله په شان کې ټیک نه ده ځکه چې داغه د پاره مو کنه نرموالی ځکه نشته چې د زړه نرموالی خو صفت انفعالی دی او خدای پاک د انفعالاتو نه منزه دی نو یا لکه جواب دوکا چې دلته رحمان او رحیم ماخوذ د رحم نه دی خدا په اعتبار د معنا مجازي سره یعنی د دې اطلاق په خدای باندې کیږي کنه د رحمان او د رحیم نو دا په اعتبار د غایات سره کیږي نه په اعتبار د مبادی سره د خدای صفاتونه صدا سي چې د مبادی او غایات دوه په اعتبار سره په اطلاق کیږي لکه علم بعض د سړي چې په غایاتو کې په اطلاق کیږي او په مبادی کې نه کیږي نو رقت القلب د مبدا ده او تفضل خیګړه او احسان د غایه ده نو خیګړه کوي خی احسان کوي دا جواب هو ته کې خو دې کې تحقیقی مذهب داري فصفاتو د خدای پاک کې چې د خالق او د مخلوق په صفاتونو کې اشتراک په لفظ کې دی او په حقیقت کې سره جدا دي کون هو حقیقت دا بیا د الله ته چې نسبت واخلې نو هغه بدل لې جدا دي د علم د دې نسبت خالق تم کیږي مخلوق تم کیږي عالم دی خدا رج یو علم د مخلوق دی او بل علم د چا دی د خالق دی او دغه نور صفاتونه ثم استوى على العرش خدای پاک په عرش باندې برابر شو نو استواء على العرش یو صفت د الله نو امام مالک سے د دې باره کې وایي چې استواء على العرش دا معلوم اطلاقه على الله واثباته له والكيفيه مجهول كيفيه سره مجهول له
استواء ليس كاستوائنا دا سي استواء چې هغه زموږ د استواء په شانتي نه وي ولا نعلم كيفيته من تداغي كيفية نر معلوم الاستواء معلوم والكيفية مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بس دا قول شو چې د خالق او د مخلوق په صفاتو کې اشتراک په لفظ کې شته او حقیقت سره جدا دي الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم نهایت رحم والا دی مالک یوم الدین دسه الله هغه چې هغه مالک او واقدار دی دروازه د قیامت الرحمن کې دا مبالغه زیاته ده ها رحیم نه خی مالک یوم الدین مالک ته دروازه د قیامت دې پورې د الله تعریف ثنا او صفاتش سورۃ فاتحه تقسیم د بدرو حصو کې ها دا اولنی درې آیتونه دا د الله تعریف او ثنا او دا اخرنی درې آیتونه دا دعا او درخواست نو دا حصه الله شو او دا حصه العبد شو دا حصه د چاره د بنده اخرنی درې آیتونه او دا مس کې یو آیت دی دا هم حصه الله او هم حصه إياك نعبد وإياك نستعين نو عبادت او د عبادت او د اعانت لایق څوک دی دا حصه الله شو ثنا او صفات شو او إياك نعبد وإياك نستعين منګه مدد صرف ستانه وړو خلک او دا حصه شو د بنده شو إياك نعبد ها دا خدای چې د دومره لیو صفاتونو خاوند دی الحمدلله ټول صفاتونه د هغه دي رب د مخلوقات ور پالنم کوي الرحمن رحیم مالک دروازه د قیامت هم دی کنه نو په انسان باندې درې دورونه تیریږي یو موږ تاسو نو خدای پاک شتکو نو په ماضی کې الله ته محتاج د نشنه سکو الحمدلله کې وته اشاره او چې بیا شتکلو کنه بیا تربیت پکار دې کنه د صغار خلود سي پچونی دې حتی راورسي نو رب العالمین تربیتم کوي نو په حال کې پته محتاج او بیا چې قیامت تلل شنو الته بیا خلاصي سیوا د الله نه بیا ممکن نه دی د الله په فضل بخلاصي نو مالک یوم الدین مالک دروازه سره د قیامت دی نو انسان چې ته په ماضي په حال او په استقبال دروازو دورونو کې الله ته محتاج او خدای ستا تربیت کوي ته د نشنه شټکړې تربیت تم شروع دی آخرت کې هم د سر امداد کوي نو یلکه عقلا او طبعا دا د دې تقاضا نه کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين من صرف استعين اول باندې وکړه جون په هر مور کې مونږ ته تسیو محتاج نو چې چاته محتاج نو طالب د عبادت کوه کنه دا بندگی کوه دلته چې دا ام پی او ام ان ایچ سره له منتخبه کوي وزیر سره له ساره او ماخام د وجري سلام کوي کنه کوي خیګړه کوي کنه د دې وجنه سلام کوي نو هغه رب کائنات چې موږ د هغه د رحمتونو د نعمتونو لاندې هر وخت نترشته وای طبعا او عقلا دا د دې خبره تقاضا کوي چې ایاک نعبد خاص ستا عبادت کو ایاک نعبد خاص ستا عبادت کو و ایاک نستعين او خاص تا مدد غواړو نو ایاک نعبد په خبره کې نو دا ډېر مربوط عبارت ولګي فالحمد کې مالک یوم الدین پورې دا د غائب د صيغو ذکر او ایاک نعبد کې التفات شو خطاب تا
نو دا ولې د غایب نه التفات وشو خطاب ته نقطه به د التفات وي نو په هغه درو آیتونو کې د حمد او د ثنا ذکر او د الله او حمد ثنا صفت چې د چا کې نو مخامخ مکوه مخامخ صفت د چا مکوه من راغله کباغه کې تعریف ثنا صفت کنه هغه لایق د ثنا دی او ته ثنا وینو هم خنه او که پکې وی او ته تعریف کې نو کې دي چې هغه په قبر کې مبتلا شي داغه اندرون خراب نشي چې کله خزم دونه سړی مچ د ما خلق کنه نو دا وکاو نو پس تعریف او په صفت کې غایبانه انداز مؤثر دی هیڅ شا تعریف کړه چا کې نو او ایاک نعبد و ایاک نستعين کې خو هغه دعا او درخواست پیش کیږي نو په دعا او په درخواست کې هغه حاضرانه انداز هغه مؤثر دی ته یو وزیر له درخواست ورکې چې زما دا نوکری وکړ نو کله درخواست چاله ورکې چې زه روزګار نه مو دا به یو سپلان کې وزیر ته بیا واله کې هغه نوکری غواړي ته رښتیا وایي هغه به اردی کې ټوکري مې ډالېګا که نه ډالېګا هدې دونه لوی سړی نوکری غواړي او په خپلم نه حاضرېږي درخواست یې رالېږي دا ته ورسره ډسپل کې او چې یو بنده خپل درخواست ولیکي او ډېر ښه اعزاز کرام سره یې بند کړي او بیا په خپله یوسي او هلته د چپړاسي نه اجازت واخلي دننه ورشي او میلاو شي خبره هلکه مؤثر به یې که به نه یعنې دی په خپله راغلی دی حاجتمند دی ښه نو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خطاب طرف ته التفات د دې وجې نه وشو ښه ایاک نعبد دا تقدیم د ایاک ضمیر منصوب متصل و ضمیر منصوب منفصل باندې دا د قیدې د وجې نه دی ښه تقدیم د ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص ایاک نعبد خاص تا عبادت کو او صيغه د جمع ولې راوړل ده ایاک اعبد یو نه وی ایاک نعبد ځکه الدعاء بالجمع ارجع کما الدعاء او کم عبادت چې په جمع سره ادا شي د هغه د قبلېدو امید نو کوشش کوي چې په اجتماعي عباداتو کې څه کوي شرکت کوي ها په جمع کې دعاګانو کې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاصتانه مدد غواړو خاصتانه مدد غواړو ایاک نعبد خاصتا عبادت کو نو عبادت بدنیم کو بدنی عبادت هم کو منځ او روزه عبادت مالیم کو زکات شو نظر و نیاز د الله په نوم باندې او عبادت قولیم کو دعا شو استعانت شو د الله نه مدد وغوښتل شو بلکې دعا او استعانت خو مخ العبادت دی دا هو اصل د عبادت دی چې د الله نه دعا وغواړي د الله نه مدد طلب کی بغیر د دعا او د مدد غوښتلو نه سکیږي نه کیږي نو چې د عبادت درې قسمونه شو ایاک نعبد کې بدنی مالی قولی لکه التحیات ټول قولی عبادتنا والطیبات او ټول هغه مالی عبادتنا والصلوات او ټول بدنی عبادتنا تراغلی کنه دریوانه نالتم درې دي کنه دلتم دریوانه شامل شو لله خاص نو چې کله عبادت په دعا او په استعانت باندې مشتمل نو بیا وروسته د ایاک نستعين ذکر کول څه معنا ده یلکه دا زوه کنه چې دا تفصیل بعد الاجمال لیکنه سره ایاک نعبد کې اجمال ذکر شو و ایاک نستعين کې سره تفصیل دی او مقصد او غرض د تفصیل څه شی دی
دا رد دی مشرکانو باندې کنه چې په هغه کې شرک په استعانت ډیرو شرک په استعانت دا پکې ډیرو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دی همغه الله ته نږدې کوي په مدد د پلان کې بوت خبره په او پیر بابا را ورسېږي نو دا شرک په استعانت په مشرکانو کې ډیرو نو د دې وجنه و ایاک نستعين دا تخصیص بعد التعمیم یا تفصیل بعد الاجمال ذکر کو و ایاک نستعين خدا خبر تعالی په مفید د بار د تخصیص دي چې موږ صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه مدد نخصك بالاستعانه ولا نستعين غيرك موږ امداد صرف ستانه غواړو د بل چانه خو نه غواړو نو بیا په دې خو زبردست اشکال دی دا خو چې امداد صرف د الله نه غوښتل شي موږ دلته اقرار کوو کنه دلته موږ اقرار کوو چې امداد صرف د الله نه دی د بل چانه نه دی حالانکه موږ تاسو په معاشره کې د یو بل نه مدد غواړو کنه غواړو بلکې قران کې په خپل باندې ذکر راغلی د ذوالقرنین په قصه کې اعینونی بقوه ما سره مدد وکړي وتعاونوا على البر والتقوى د یو بل سره تعاون کوي ها پنه کې او په پرهیزګارۍ کې په خو کارونو کې د یو بل سره تعاون کوي داري خدای په خپل حکم کړی موږ چاته وي وګورو چاته وي روټر چاته وي پلان کې کار او یو پند درود دی او یو باندې شو بل ته راشه دا خلاص تلګرام راوچت کا پسر کا دا امداد لري د غیر الله نه ته ورزه مدد صرف د الله نه غواړو و اياک نستعين او دلته خو ته په عام معاشره کې د یو بل نه مدد غواړي نو دې بس معنا کې چې و اياک نستعين یله کله دې معنا دا نه چې دا دلته موږ کوم اقرار کوو کنه چې و اياک نستعين اے خدای صرف ستانه مدد غواړو نو ما فوق الاسباب ستانه غواړو د اسبابونه پورته مدد ستانه غواړو ولې خدای چې طالب زمو ستانه مدد کوي نو هغه پکې اسباب ته محتاج دي نه محتاج بغیر د اسباب او د واسطینا خدای پاک د خپل بندیانو سره مدد کولی شي نو د الله نه مدد غوښتل دا ما فوق الاسباب دي او یا لکه طالب دا موږ تاسو چې په خپل مسکه د یو بل نه مدد غواړو نو دا مدد ما تحت الاسباب دي لاندې د اسباب نو د اسباب لاندې د یو بل نه مدد غوښتل او چې نظر په اسباب باندې نه په مسبب الاسباب باندې وی او اسباب صرف ذریعہ او وسیله ګڼل کیږي نو بیا دا مدد ما تحت الاسباب سره جائز دی نو موږ اقرار به ایاک نستعين کې د ما فوق الاسباب کو او په معاشره کې چې د یو بل نه مدد غواړو هغه ما تحت الاسباب دي او اسباب طالب په دوه قسم دي یو اسباب عادیه دي او بل اسباب شرعیه اسباب عادیه خدای طالبہ چې تکل بیمار شینو دوايي کې کنه کې ډاکټر لزه کنه خدای پاک د اسباب او اختیارولو حکم کړی دی خالق د اسباب هغه الله دی
او بنده ته د اسباب د اختیارولو حکم کړی ځکه دنیا دار الاسباب دی خو دومره دی چې نظر به د بنده په مسبب الاسباب باندې او طالب ته چې کله اوږي شي نو بیا روټۍ خوري که نه خوري وګوره د روټۍ نه د مدد حاصل که که نه ښه لوږه د پې او چې کله تږي شي نو بیا ته مدد د چا نه غواړې د اوبو نه نو په هغه اوبو سره ته خپله تنده څه کړې ختمه کړې دا اسباب عادیه دي عام خلک دقسې کوي اسباب شرعیه دا طالب چې تا ته کله څه مشکل مخې ته راشي نو ته بیا مانځه ته متوجه شي دعاګانې شروع کړې پلنې پلنې دعاګانې اوږدې اوږدې دعاګانې غواړي او کله د صدقې طرف ته خیال شي دې ترې کم خیال کېږي خیال لري نو صدقې ترې خیال شي چې الصدقه ترد البلاء هلکه دې صدقې سره خو مصیبتونه آفتونه خدای لرې کوي راشي او 10 روپۍ اوس خو 10 روپۍ نه اوس ډېر یادوه که نه اوس په شین لوټ په یادې طالبه دا چاله ورکړه چې خدای مې دا که نه پریشاني ختمه کړي دا مصیبت خدای رپه دپه کړي یا چې ته چاته استاذ ته ورنږدې شي ما باندې خو لږ دم واچوه هغه د باندې یو چوف ناري کړي دا اسباب شرعیه نه دي اسباب شرعیه دي که نه ښه ایاک نعبد خاصتا عبادت کو و ایاک نستعین خاصتا مدد غواړو دا حصه مشترک وها پمینځ د الله او د بنده کې اهدنا الصراط المستقیم دا حصه د عبد ده خالص حصه د عبد د درې آیتونه دي او په دې کې خدای پاک انسان ته د سوال کولو طریقه ښودلې ده تعلیم یې ورکړی دی سوال وکړه د څه شي وکړه هغه یې ورته بیان کړی دی اهدنا الصراط المستقیم روان که موږ لره الصراط المستقیم په هغه لاره نیغه باندې اهدنا چلا हमको روان که موږ راح سیده پر پنیغه لارم روان که روانم که په خبره پې اهدنا بتا हमको راح سیده یا اوایا موږ ته صرف ښودنه راته وکړه د هغه نیغې لارې چې کله چلا شي نو بیا ایصال الی المطلوب دی هدایت یو معنا ایصال او چې کله اهدنا بتا हमको نو بیا هدایت په معنا د اراءة الطریق سره دی اهدنا الصراط المستقیم روان که موږ لره په لار نیغه باندې په نیغه لارم روان دلته سوال دار طالبه چې موږ په نیغه لار باندې روان که نو که دا عام بندیان وایي موږ او تاسو یې وایو عام خلک یې وایي که نه اهدنا الصراط المستقیم مانځه کې وایو هر وخت یې وایو خو زه ټیک ده خو دا هغه چې دا اهدنا الصراط المستقیم خو اولیاء هم وایي انبیاء هم وایي لوی لوی غوثان قطبان ابدال هم وایي نو هغه خلک خو یقینا چې د مخکې نه د هدایت سرچشمې دي د هغې سره د هغې په واسطه خدای پاک نورو خلکو ته څه کوي هدایت ورکوي هغه په خپله د هدایت ډیوې او چینې دي نو هغې څنګه د اهدنا الصراط المستقیم سوال کوي دا د هغې په حق کې تحصیل د حاصل نه شو دی که نه دی لکه د دې نه به جواب چې کې که نه نو ته به په خپل علم کې لږه اضافه هم راولې که نه هر ځای کې به د اختصار نه هم کار نه اخلې که نه بعضې ځای کې چې دا لکه خبره اوږده شي که نه نو هغه د دې لپاره طالبه اوږده شي چې ستا په ذهن کې او ستا په علم کې لږ وسعت او پراخي راشي کنی د دې اعتراض په آسان جواب دار چې اهدنا الصراط المثبتنا علی صراط مستقیم مونږه
او صراط مستقیم باندې ثابت قدم پاتې کا بس دا ډېر آسان جواب دی او جو زه تا ته هغه بل جواب ونه کوم نو بیا به ستا علم داسې راغونډ پاتې شي کنه او چې هغه جواب ته تو کوم نو په ټول قرآن کې به یو قسم علمي گردش پیدا شي مطالعه به پکې روانه شي ډېر آیتونه به ته بیا حل کړی شي هغه دا دی چې اصل کې د هدایت درجات دي آسان ویم زر وره بیا به سبق روان شي خو دا ډومبې کې د کوټې روانول ګران دي بیا به روان شي طالب هغه زه به وایم ورته به ودې بیا دې کې خوند داسې خوند دی عجیبه چې سکینه نازلېږي بس نو د هدایت درجات دي یو درجه د هدایت هغه درجه عامه ده درجه عامه چې دا حیوانات او جمادات او نباتات ټول ته شامل ده اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله پیدا کو هر یو چیز ثم هدى به وته هدایت کو هر چیز پیدا کو او به وته سو کو هدایت کو او یا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى چې پیدا کو فسوى نو برابر کو او بیا وقدر بهدا اندازې کو نو به وته هدایت ورکو دې کې د هدایت عامه ذکر دی ښا د هدایت عامه د دې هدایت څه پیدا راو الکه دا پیدا کنه ځار موږ ته په ټیم باندې او وزن ملاویږي او په ټیم باندې څه ملاویږي شپه ملاوي غنم په خپل سیزن جوار په خپل ګورګانې په خپل ار یو سبزي په خپل دا ټول نظام دی کنه دی دا ټول پیدا کړل او دوی ته ډیوټي او ذمہ داري حواله کړې چې د دې انسان د پاره به د خپل ډیوټي په صحیح طریقې سره څه کوي سر پر رسوي هغه ډیوټي روانه ده روان نه ده په نظام کې هیڅ قسم ذره بر فرق ناراضي دا د هدایت عامه اثر دی دویم هدایت چې دی نو هغه هدایت خاص دی د دې عام نه لوړه خواله دا هدایت د ذوی العقول سره خاص دی یو انسان دی بل پیری دی ثقلین و تویدازی عقل لکنه نو دا هدایت چې هدایت خاصه دی دا انسان او پیری تکیږي د الله د طرفنا خو په واسطه د انبیاء او د کتب سماویو سره د پیغمبرانو او د آسمانی کتابونو په واسطه سره نو اوله درجه بالکل عامه ده هغه کې نباتات او جمادات دي د حیوانات سره او دا دیمه بیا را خاصه حیوانات کې بیا دوی ذوی العقول انسان او پیری او وتحاصلیږي په ذریعه د انبیاء او د کتب سماویو لګرا غونډه شو دریمه درجه د هدایت اخسته د خاص نه اخسته چې د اعلی درجه نوم دی توفیق څه ته وایي جعل الاسباب موافقا للخير خدای پاک داسې اسباب انسان ته پیدا کی چې دی بیا د اعلی اسباب ولاندې خود به خود خیر او نیکی طرف ته کیږي مایل کیږي د تسویه توفیق وي خدای مال توفیق راکړي توفیق خو چې تعالی درشو او تا ته توفیق ملو شو د دې دا معنا ده چې خدای به تا ته خود به خود د نیکو اعمالو اسباب سکی دا برابرې نو دا دریمه درجه دا توفیق دی او دا دریمه درجه د هدایت چې دا نو د دې معنا او مفهوم وسیع دی غیر متناهی او دا میدان د ترقی د انسان دی بس په دې میدان کې انسان څه کوي ترقی کوي په نیکو اعمالو سره ځکه د دې درجې د پاره حد نشته لا تقف عند حد ته اعمال کوه بس ببره بزی زیبا ایس ته انتها ته نشي رسولي نو ته وایه چې دا درجه د انسان د ترقی میدان شو
او دې کې ترقی کیږي په نیکو اعمالو سره او حد د دې لپاره نشته نو د دې درجې نه انبیا هم بے پروا نه دي اولیاء هم بے پروا نه دي او عام متقیان هم بے پروا نه دي نو هر یو په خپل ځای باندې وایي اهدنا الصراط المستقیم چاته یو درجه حاصله ده هغه د بلې طلبګار دی چاته بله هغه د بلې چاته بله هغه د بلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د فتح مکې په موقع باندې چې د فتح مکې انعاماتو ذکر کوي نو ورته وایي ویهدیک صراطا مستقیما دا فتح د مکې مې ځکه درکړه چې ویهدیک صراطا مستقیما چې خدای تا ته د نیغې لارې هدایت وکړي ولې هغه مخکې په نیغه لار نه اوسه نه چې نور هم پکې څه شي ورزیات شي سلطنت به نور هم پراخه شي ستا د اعمالو اثر به نور هم زیاتېږي چې څومره زیاتېږي نو ثواب هم زیاتېږي په دې باندې ډېر لوی آیتونه ستا حل شو په خبره پوه کړه نو بعض ځای کې وایي که نه چې هدى للمؤمنین هدى للناس هدى للمتقین او بعض ځای کې وایي لا یهدي قوم الظالمین نو کم ځای کې که نه اثبات د هدایت دی بعض ځای کې نفي د هدایت ده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء د پیغمبر نه نفي ده اثبات خدای پاک لري نو چې کوم ځای نفي ده د پیغمبر نه په درېمه درجه کې ده توفیق ستا کار نه دی انك لا تهدي ولكن الله يهدي توفیق زور ته که هدایت کړي په درجه خاص کې وکړي چې هغه په ذریعه د انبیاو او د چا سره د کتب سماویو سره او د کافرانو ظالمانو فاسقانو نه نفي د هدایت چې کوي نه هغه په درجه اخص الخواص کې ده توفیق هغه ته خدای نه ورکوي او چې کوم ځای کې هدى للناس دی هغه په درجه د عام کې ده ټول لپاره حیوانات نباتات جمادات ټول مسئلې حل شو کې حل شو اهدنا الصراط المستقیم روان کا منگ لرا او خای منگتا اغا لارا مستقیما نیغا لارا دا نیغ لارا نمراد صفی دا اسلام لارا دین دا قرآن لارا صراط والذین لار دا آغی کسانو انعامت علیہم چتا انعام کرد پاگی باندے منعام علیہم تا التوال تفسیر القرآن بالقرآن کی غیر المغضوب علیہم والضالین غیر المغضوب نه د هغه چې په هغې باندې غوسه کړی شوې ده ولضالین او نه د ګمراهانو او نه د هغې او نه د هغې چې ګمراه دي غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې په هغې باندې غوسه کړی شوې ده ولضالین او نه لار د ګمراهانو المغضوب علیهم بس په دې کې خو روایت راغلی چې د مغضوب علیهم مصداق یهود دی او د ولضالین مصداق څه دی نو بس چې روایت پکې تفسیر القرآن بالحدیث بیا خو بل ته ضرورت نشته ټیک ده او دومره دی چې نسوارو ته ضالین وي ګمراه او یهودو ته المغضوب علیهم او دوی باندې غضب شوی دی غصه ده د الله غصه راځي تامیر رحمت الله علیه وایي د هدایت لار پرې خودل د دې لپاره دوه وجې کېدي شي یا خدا چې پوره تحقیقات ونشي علم نه نو چې علم نه پوره تحقیقات ونشي نو انسان خطا شي د هدایت لار پریدي د گمراهۍ لار اختیار ولضالین نسوارا دقسی پدې کې کم علمي و او المغضوب علیهم دویمه د هدایت لار چې پرې خودل کیږي نو دا باوجود د علم او باوجود د تحقیقاتنا پرې خودل کیږي او دا د دې مصداق سری يهود دي د يهودو سړي خلاصه کې سړي خدا آسماني کتابونو ماهران وې خزم عالمانه وي ښا د يهودو په خزو کې ډېر لوی علم وها د تورات عالمانه وي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما ترور و ترور نه هغه د تورات خ عالم و په تورات کې د پیغمبر علی السلام متعلق پیشنګوی ذکر شوی نو ما ته کله کله وی
چې یو پیغمبر راتلونکی دی یو پیغمبر راتلونکی دی او هغه به بیا مدینه منوره ته هجرت کوي د دارالهجرت دی بي مدینه منوره کې اوسېدل وګوره دا ته یو خبره کومه چې مدینه منوره ته راځي کنه نو سپینې کپڑے به هغه اچولې وي او هغه سره چې کوم ملګری نو د هغه لباس او سپین وي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دې په خپل لوی عالم دی د يهودو او یو ورځ د کجورو په باغ کې ځونه ته خطلو او کجورو مې راشکول او غونچک مې پلاس کې د سره راشکول او دغه دوران کې چې تاسو وکړل نو د مکه مکرمه د طرف نه وفد را روان دي او دا غي جامع مسپری نو یترو مې ما سره په دغه باغ کې لاندې د یو بونه د سوري لاندې ناسته نو ما چې هغه وفد ولید نو دې ته فورا आवाज وکړ د برنه چې پلان کې هغه چې کوم وفد یادو نو هغه را روان دي نو دا ما دې ترور چوکته نو ما ته چې ته منډه کا تحقیق وکړه ورشه نو زه دومره په تلوار سره د خوشاله نه چې دې ته هم جوړ شوی د کجورا غونچک چې ملاس کې دي چې هغه کېده وی هغه ملاس کې د ځان سره یو په منډه لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا اولنې ملاقات صحابه تر بیا چا پیر ناس دوی ما چې التا د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ولید کنه نماوی چې دا مخ لیس بکذاب دا مخ دروغجن نشي کېدی دغه دومره نورانیت دی او دومره صداقت د مخ نه ښکار کیږي چې دا دروغجن چرب نشي کېدی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنې خبره چې ما اوریدې نو هغه دا چې افشو السلام تاسو سلام خور کې السلام الفاظ دا خور کې واطعم الطعام او غریبانانو فقراو ته خوراک ورکوي او ولینوا بالکلام او په خبرو کې نرمي پیدا کړي او وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې موږ کوي چې کله خلق ودوي تدخل الجنه بسلام نو تاسو به جنت په سلامتیا سره داخل شئ دا اولنې خطاب د پیغمبر علیه السلام چې ما اورید عبد الله بن سلام سي وی نو هغه دا چې افشوا السلام واطعموا الطعام ولينوا بالكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام د يهود سړي هوسکه اخذ په تورات باندې دومره پوهه ماهرانه وي نو سره د علم نه چې دا نبی آخر الزمان نه انکار کون المغضوب علیهم جوش خدای به وسش کله د یو بندنه خطایو شي کنه په نه پوهتیا کې نو بیا وته وسنی سره خلک زخه نو په کنه سړیا پوه نو او کله سره د پوه نه غلطي وشي سره د علم نه هغه مخالفت کوي د حکم شرعي نو بیا په یقینا وسکی کنه کی وسرازي ولدوالین ملار د عمرانو تب امين ويا او دا امين دا سنت ځکه جبريل عليه السلام پیغمبر عليه السلام ته سوره فاتحه ورونه نو ته امين و رسول خدای امين وي او هغه صحابي چې دی کنه ابو زهير رضی الله تعالی عنہ او دا امين مثال د سې خط باندې چې مهر لګي مهر بنشي محفوظ شي بالکل دعا نه پس چې امين وي کنه لکه بالکل محفوظ چې کړه ایمون د پیغمبر علیه السلام سره د بهر ته ودونو یو سړی لګیو په دعا کې ډېر زاری کوله او خدای ته جړه پر یاد کو پیغمبر علیه السلام وی کله په اخره کې امين وې نو دعای قبول ده نو امين سره وایي خبره په امين اسم فعل له معنی دار چې زموږ د دعا سکی قبول کی امون چې په سورته فاتحه کې کوم دعاګانې او رسول خدای دا سکی قبول کی زبردونه په بسیخه والحمد لله رب العالمین دا محترم سے ورو پات شوی نو سورته فاتحه او سورته اخلاص وایي چې دا غیته
قاعده سوالونو ته